هغه کسان چې د خپل تاریخ په اړه پوهه نه لري د بیرخو ونو په څیر دي، لیدل کیږي مګر قوي بنسټ نه لري. د ژوند په ټولو برخو کې دوی د هغه لید لرونکي کېدو فرصت له لاسه ورکوي چې دوی باید وي. د خپل رښتینې وړتیا سپړلو په ځای په سطحه پاتې کیږي. دوی د هیلو لپاره آیډیلونه نه لري او د تقلید لپاره اتلان. څوک کولی شي دوی ته د عدالت لپاره مبارزه کولو، د شرافت مجسم کولو، زړورتیا ښودلو، انقلابي کېدو او په رښتینې ډول د خپل ملت پاملرنه کولو لپاره الهام ورکړي. د نظریاتو د نشتوالي له امله دوی په نهایت کې بیلیدل دي. دوی ممکن د نیکمرغۍ انځور وړاندې کړي مګر دوی په بنسټیز ټول تش دي. دا هغه خلک دی چې بهر روان بس کې سپاره کیږي، ځانونه اجازه ورکوي چې هر هغه ځای ته یوړل شي چې نورې د دوی د رهبرۍ لپاره غوره کوي، د درې په ځای چې خپل لاره تعریفي کړي. دوی وایي د جریان سره لاړ شئ. موږ هڅوي چې بدلون ومنو او د اوسني سیستم له لارو سره تطابق وکړو. دوی وړاندیز کوي چې موږ هر یو خپله ونډه واخلو لکه څنګه چې سیستم اجازه ورکوي. که څه هم دا لوی کوپراتیفونه ممکن معقول او ښه نیت لرونکي ښکاري، خو دا مهمه ده چې د دوی د کړنو ژور اغیز وپېژندل شي. د دوی انتخابونه نه یوازې نن ورځ موږ اغیزمنوي بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره هم تلپاتې پایلې لري. دا ډیره مهمه ده چې دې وضعیت ته په خواخوږۍ او پوهاوي سره چلن وشي، خو موږ باید د هغو حل لارو لپاره هڅه وکړو چې په اوږد مهال کې ټولو ته ګټه ورسوي. هغه اشخاص چې زه یادونه کوم له بده مرغه زموږ واکمنان دي، د اسلامي امت مشران او په ځانګړه توګه د پاکستان مشران دي. دوی ماموریت، عزت او درناوی نه لري او داسې ښکاري چې په اسانۍ سره جوړجاړی کوي. د هر څه په اړه د خبرو اترو لپاره چمتو دي. نن زه غواړم په ځانګړه ډول د پاکستان په واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز تمرکز وکړم. دا چې په دې کې داسې فکري ړانده خلک شته چې د پاکستان تیوري او د اسلام ارزښتونه له منځه یوړي، خو تا او ما هغوی په سر کېنولي دي او د واکمنانو حیثیت مو ورته ورکړی دی چې له بده مرغه زموږ لپاره په هر ځای کې د شرم سرچینه ګرځېږي، لکه څنګه چې دا ده. शायद साहब ख्वाजा आसिफ और आप इकट्ठे काम भी करते रहे हैं. जी मैं उन्होंने कहा है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और अफगान गवर्नमेंट ने उनका ये जो स्टेटमेंट है इसकी शदीद मजम्मत की और इसको मुस्तरद कर दिया. आपका क्या ख्याल है? रियली वो बयान दिया है उन्होंने? जी हाँ. शॉकिंग. जी, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है. دا د پاکستان تر ټولو حساس وزارت مشر د دفاع وزیر خواجه آصف دی چې د مسلمانانو د اتل محمود غزنوي پر اړه نامناسبې څرګندونې کولې. دا هم هغه محمود غزنوي دی چې د هغه واکمنۍ ته ما اوس تاسو ته لنډه کتنه پیل کړې چې یوه شپه هغه هڅه وکړه چې ویده شي او آرام وکړي، مګر هغه خوب نشو کولی. خپلو خلکو ته یې وویل ما ومومئ زه نن خوب نشم کولی، یقینا په یو چا ظلم کیږي. د هغه خلک لاړل او ویلیدل، بیرته راغلل، ورته یې وویل نه په هیڅ چا ظلم نه کیږي،
ته باید آرام وکړې. هغه بیا خوب نشو کولی. هغه پورته شو او بهر ته لاړ تر څو وګوري چې آیا هر څه سم دي. کله چې هغه له خپلې ماڼۍ څخه راووت نو یو غږ یې غوږونو ته ورسېد چې وویل محمود غزنوي په ماڼۍ کې له خپلو ساتونکو سره په عیش و عشرت کې ژوند کوي او په آرامه خوب ویده دی. خو هغه څه خبر دی چې په ګاونډ کې څه کیږي. کله چې محمود غزنوي دا واورېدل ناڅاپه یې غږ وکړه محمود دلته دی راته ووایه څه شی ستا په تکلیف دی. هغه ورته وویل چې ستا د دربار څخه یو نوکر راځي او هره ورځ زما له مېرمنې سره غیر قانوني او حرام کارونه کوي. محمود غزنوي ورته وویل ښه هغه لا هم دننه دی. هغه وویل نه هغه لا مخې له تللی دی. محمود غزنوي دا کس خپلې ماڼۍ ته راویشته او خپلو خلکو ته یې وویل چې کله دا بیا دلته راشي نو سم د لاسه یې ماته راولئ. بل ځل چې هغه کس د خپلې بدې غوښتنې د پوره کولو لپاره د هغه کور ته راغی هغه محمود غزنوي ته راغی ورته یې وویل چې هغه نوکر د هغه کور ته راغلی دی. محمود غزنوي سمدلاسه پورته شو او هغه ته ورغی ورته یې وویل چې ټول څراغونه بند کړه. کله چې هغه څراغونه بند کړل محمود غزنوي سمدلاسه د نوکر سر له بدن څخه ښکته کړه. له دې وروستو محمود هغه کس ته وویل چې اوس څراغونه روښانه کړه. کله چې هغه څراغونه روښانه کړل محمود غزنوي سمدلاسه په سجده شو او له پورته کېدو وروستو له هغه خس څخه یې خواړه وغوښتل. ورته یې وویل که څه لرې نو راوړه تر څو زه یو څه وخورم. هغه کس وپوښتل دلته به د غریب کور خواړه څنګه وخورې؟ محمود وویل هر څه چې لرې راوړه. هغه وچه ډوډۍ راوړه. محمود غزنوي په ډېر شوق سره وخوړه. هغه کس پوښتنه وکړه چې څه خبره ده چې لومړی دی وویل چې ټول څراغونه بند کړه. ما څراغونه بند کړل. بیا د څراغونو له روښانه کولو وروستو ته په سجده ولوېدې او بیا دې خواړه وغوښتل. محمود ورته وویل چې کله تا شکایت وکړو ما احساس وکړ چې زما په سلطنت کې به زما د زامنو پرته بل څوک د دومره لوی ظلم کولو جرأت ونه لري. له همدې امله ما له تا وغوښتل چې رڼا بنده کړه تر څو که زما کوم زوی مجرم وي زه به د دوی لپاره هیڅ رحم ونه کړم او ما سجده وکړه ځکه چې کله ما ولیدل چې د هغه له وجلو وروستو دا زما زوی نه بلکې بل څوک وو ما په شکر سجده وکړه او ما خواړه وغوښتل ځکه چې په هغه ورځ چې تا ما ته شکایت کړی ما قسم وخوړه چې محمود به تر هغې پورې یوه نوړۍ هم وانچوي تر څو چې دې سړي ته عدالت یې نه وي ورکړي. دا هغه واکمنان دي چې موږ خپل آیډیلونه او رول ماډلونه ګڼو. د دوی په وړاندې کافران د دوی د واکمنۍ او عدالت څخه ویرېدل. خو له بده مرغه د نون لیگ بے بصیرت اور فکری رانده وزیران اور مشران زمنګ د دې اتلانو په اړه ډول غلط فهمۍ رامنځته کوي. لکه څنګه چې د دفاع وزیر وویل موږ د هغه په کلکه غندنه کوو او د هغه د حوزې له خلکو څخه غوښتنه کوو چې د راتلونکي لپاره ورته په پام کې نیولو سره رایه ورکړئ. دا هغه خلک دی چې نه یوازې موږ بلکې زموږ نسلونه هم ویجاړوي. دا بې بصیرته خلک چې د پاکستان د بدنامۍ له امله کیږي او د دې خلکو له امله پاکستان نن خپل سمت له لاسه ورکړی دی. اوس د دې بې بصیرته ډلو کیسې دلته پای ته نه رسیږي. راځئ چې وګورو چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار په اتلانتیک شورا کې څه ویلي دي. I think we should not criticize
anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process for law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. لده څخه د عمران خان په اړه پوښتنه وشوه خو د منطقي ځواب ورکولو په ځای د احمق 380 درجې وګرځېد او د ټولو مسلمانانو احساسات یې زیانمن کړه چې غمجن دي او په دې اړه بحث کوي چې څنګه ډاکټر عافیه صدیقي په څه ډول له امریکې څخه خوشي کړي له دې سړي څخه د عمران خان په اړه پوښتنه وشوه او دا د عافیه صدیقي په اړه ځواب ورکوي او هڅه کوي چې د تاریخ تر ټولو لویه بې عدالتي توجیه کړي هغه دا ده چې هغه په امریکې کې ناست دی امریکایانو ته وایي چې تاسو خلک په بشپړ ډول حق لرئ چې عافیه صدیقي شکنجه کړئ د ټولې نړۍ دا مسلمانان د احمقانو په جنت کې ژوند کوي چې د هغې د بېګناهۍ شاهدي ورکوي دا د مسلم لیگ نون مثالونه دي چې ستاسو او زما په سر ناست دي او پاکستان واکمنه کوي له همدې امله زه د ټولې نړۍ مسلمانانو او په ځانګړې توګه د پاکستانی مسلمانانو څخه غوښتنه کوم چې داسې خلک خپل مشران کړي داسې خلکو ته خپلې رایې ورکړي داسې خلک تعقیب کړي او په خپلو سرونو یې کېږدي څوک چې ستاسو تاریخ پوهیږي څوک چې دا ومني چې ولې موږ په نړۍ کې یو او هغه خلک څوک دی چې زموږ د بقا لامل شوي دي د کوم له لارې چې موږ نن ورځ مسلمان یو څوک چې یوازې اروپا او امریکا د نړۍ د بقا سرچینه نه ګڼي او موږ دا ټول ځانګړتیاوي په عمران خان کې لیدلې دي چې په ویاړ سره به د اسلامي اتلانو نومونه یادول او نړۍ ته به معرفي کول او ورته به ویل چې دوی زموږ آئیډیلونه دي आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भयानक नाक केस आप सुनते ही नहीं है यानी कोई सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता है एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है خو د نون لیگ مشران په دې شرمیږي نو ودرېږئ او د دې خلکو سترګې را پرانیزئ او دوی ته ووایئ چې محمود غزنوي زموږ اتل دی او دا ورته هم ووایئ چې عافیه صدیقي بېګناه ده دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی چې هغه را خوشي کړو موږ ستاسو له خبرو څخه حتی یو سلنه هم موافق نه یو او کله چې تاسو زموږ له ارزښتونو سره ناآشنا یئ نو تاسو حق نه لرئ چې زموږ مشران شئ له همدې امله ما تاسو ته په پیل کې وویل چې هغه خلک چې د خپل تیر څخه بېخبره دي په ریخو ونو په څېر دي د هغه ونو په شان دي کومې چې زیلې نه لري دوی له بهر څخه لیدل کیږي مګر دننه نه وي دوی لوی مشران ګڼل کیږي مګر لید نه لري موږ بې لید خلکو ته اړتیا نه لرو مګر لید لرونکي خلکو ته اړتیا لرو چې نه یوازې موږ ته لارښوونه وکړي بلکې زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره هم یو مثال وټاکي